فقہ کې دا مسله ښه تفصیل سره لیکل دارنګه سورۃ الشعراء کې اتیا آیت کې راځي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې کله زه بیمار شم نو هغه مالا شفا راکوي مخکې د الله او د رب ذکر شته دی که فهو یشفین هو اسم ضمیر دی نو زمونږ خلکو د هو یشفین نه هو شافي جوړ کړی دی دی مصدر دی دا هو ضمیر مرجع غواړي که نه غواړي الله شافي ولې لیکي خلک هو ضمیر دی دا مرجع غواړي مرجع زمونږ په چټۍ کې نه لیکلی دې غلط سوزونه مونږ ډېر برباد کړي وو خلقو د الله په نومونو کې هو هم داخل کړی دی هو ته اسم الهي وایي حال لا چې هو په اسماء الهیه کې نه دی هو شافی نہیں لیگل بغیر اللہ شافی وہ شافی ہے کون مخکې اللہ ذکر نشته جیټه علماء هر چیز کې چل ورزي غیله کنه ټانګ باړه وي چې جی الله چې کوم دی انسان ذهن کې دی بیا خو ټیک دتا ته عربی له اثر خبرو کو زه مسلمان یم او زه الله پیژنم لیکن د عربیت لحاظ سره هو شافی جمله غلط ده کته مونږ ولیکو چې الله شافی دا مبتدا خبر شو او مونږ عقیده شو شفا ورکوونکی الله دی دالته بل عذر راځي بیا چې جی مریض بیا او دسی یا مریض ول د الله نوم له ورکوم نو شافی هم د الله په صفاتو کې او صفت ده دا ول ورک یا د یو سړي عمران الله دی او تا په چټه عمران الله لیکل نه خیر ده اسه بانی دی یو سړی په یو څه عمل نه کوي هغه خامخا باندې لټي ته دې بانو سزا ختمول پکار دي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ چې کله زه بیمار شم نو هغه الله کم چې مخکې نه ذکر را روان ابراهیم علیه السلام ذکر دی نو هغه رب مال شفا راکوي دریم دا استعمالیږي د زخم په معنی باندې وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ تا سورۃ النساء کې هم لیکلې 43 آیت کې او سورۃ المائده کې شپږ آیت کې د دې چې سیاق سواق تاسو وګورئ که نه نو دا به د بعضې غذاګانو په تذکره کې لیکلي د دې وجه نه زاد المسیر کې د دې آیت کریمه لاندې لیکلي دي چې دلته کې د مرض نه دوه قسمه بیماری مراد کېدی شي یا خو د مردا معنی چې کوم دی مزمن بیماری ده مزمن میم زی میم نون مزمن بیماری هغې ته وایي چې ته مونږ دایمي بیماری وایو د زمانو بیماری یا د مردا معنی دلته کې مونږ کولی شو جرحه زخمیان مردا دا د مریض جمع دی څنګه چې جرحه د جریح جمع دی تاج العروس کې زبیدی او دارنګې اساس البلاغه کې امام زمخشری دا دواړه جمع خولی دي مریض مردا دلته کې د مردا مفهوم یا د مردا معنی مونږ مجروحین کولی شو ان کنتم مردا علی سفر سلورم کفار سره دوستی کول دا یو بیماری ده او دا روحاني بیماری ده سورۃ المائده کې 250 آیت کې فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم وینې به اتا کسان چې پاغي داغي پزړونو کې بیماری ده څه بیماری ده کفار سره دوستی دوستی دوه قسمه وي ټوله دوستی یو ځای نه راوغه بعض خلکو سره د لین دین تجارتی دوستی مفتی احمد شفیع رحمه الله هغه په دې مستقل بحث کړی دی چې دوستی دوه قسمه وي یهود او نصاراو سره یو تجارتی تعلق دی تعلق بغیر د دوستی نشي ساتلی یو سره چې تجارت لین دین کوي نو چا سره کوي چا سره چې تجارتی دوستانه ده یو دای چې یو سره د خپل زړه د تعلق د پاره څوک دوست وساتي نا قرآن فرمائی لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا دیکھ زمانگ داخلہ فرق نہ گئی تے دوارو تعلقاتو کے فرق نہ گئی
لین دین په دشمنۍ خو نه کېږي. ستا چې کلي کې چا سره دشمني ته راغله څه شی اخیستی شي؟ خلط مبحث کوي زمونږ علما. یهود او نصاراو سره تجارتي تعلق خو ته ساتئ وخت هر چا سره ساتلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدینه منوره کې یهودیان نه وځو او تا که حدیث لستی نو هغه به زغرې د چا نه اخیستې؟ یهودو نه. تورې به یې چا نه اخیستې؟ یهودو. پاکستان کې بس هغه دین کم چې هلته نه ډېر په اسان راوته و که ډېر په ترار کې او ډېر په تیزۍ سره نو هغه دلته هندوستان ته چې راغی نو څه شو؟ بدل شو. بلته عجیب و غریب خبرې خلک کوي. دا چې زموږ دشمنان دي سره به دا تجارتي تعلق نه ساتو. فتوی لګي به دې باندې چې فلانې شی مې استعمالوی د پیغمبر روح ته نقصان رسي، پیغمبر خفه کېږي، څه ځانه لګیا یې. دا چین سره چې ستاسو دوستي نه خیر دی؟ چین سره زموږ څنګه دوستي ده؟ تجارتي دوستي ده او که نه بله څه دوستي ده؟ نو دغه تجارتي دوستي یهودو سره هم ساتلی شي. خلط مبحث نه دي کول پکار په دې باب کې. دا اصل کې زموږ علما فتوی خو ورکوي، خو دا چې تاسو کراچۍ ته لاړ شئ بیا لاهور ته لاړ شئ پنجاب کې وګرځئ نو دا د مهاجرینو د افغانستان د انډیا او د پنجاب د پنجابیانو منځ کې څه اختلاف وي هغې دپاره هغې علماو سره خبره وکړي، ساز بازو کړي. یو د یو مال ته حرام وي بل د بل مال ته حرام وي. اصل چیز دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو په صحیح بخاري حدیث ته صحیح ہے نو چې هغه خپل ازغره یو یهودي سره ګاڼه یخې وخ. صحیح حدیث ده. د هغې د وفات نه وروستو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه بیا خلاصه کړې وه. چې دا دومره ناروا کار دی چې جی دا پیسې پلانې استعمالي شیزان والا او بیا هغه د رسول الله خلاف کې چلیږي. هلته و د هغه خلاف خلک و ای به سره لین دین کو. دا بعضې فتوی چې ته په میزان عدل کې ګورې که نه نو د هغې هغه سراب سړي ته ښکاره شي چې دا محض یو سراب دی. فتوا به وي بېشک لیکن شرعي لحاظ سره دا څیزونه څه ناروا نه دي. قرآن چې څه پابندي لګولی د هغه دغه دا چې لا تتخذو بطانة من دونکم لا یعلونکم خباله. سوا د مؤمن نه به ته خپل راز چاته نه ښیښ. بطانه اصل کې هغې کپړې ته وي چې هغه مونږ د کمیس د لاندې اچو چې هغه زمونږ بطن سره لګي. د دې وجې نه یې معنی رازدار دوست. دینی دوستي هم نه کوو هغې سره بلکې ټول مؤمنان هم د دې مستحق نه چې د هغې ته مونږ د راز خبرې وکړو. اکثر خلک د هغې بالکل هضمولی نشي د راز خبره. فرعون باره کې لطیفه مشهوره ده، قرطبي وغیرہ لیکه کیسه راکه چې فرعون چې کوم دی او سارې مالي یو نایي راغوښتو. نایي به هغه له سر خرو بیا به نایي چې ته نه په دروازه کې قتل کړی شو ځکه چې وي د فرعون په سر کې ښکرو. دا کیسه ده خواصه د عبرت یو کیسه ده. پته دې دا لګي چې انسانان د راز خبرې زړه کې نشي ټینګولی. یو بوډا نایي و نو هغه وکتل هغه وی چې کلي کې خو دا نایان کمیږي ورو چې روزانه یو نایي قتلولی شي دا به کم ځای ته ځي. د هغه نمبر چې راغی ناپوه و نو هغه وی چې زه سر خریم خو امان به راکوې ما به نه مړ کوی. فرعون وی زه ټیک ده چې سر وخوړه ناپوه شو چې دا د دې راز د وجې چې کوم دی چې دا خلکو ته ښکاره نه شي نو هغه به دا خلک قتلول. هغه یې راووخ بال بچې هم راووخ محل کې هغه یو ځای ورکړه خالي کړه. 1 کال 2 کاله 3 کاله 15 کاله لګیا به هغه. یو ځل یې باچا ته ووایي چې چوم الویم چوم. هغه ورته یې ویلې بس نور نشم برداشت کولی. هغه یې حکم وکړه چې فلاني ځای کې ولې یو کوی وکنه اوچ تا ډېره موده خدمت وکړو چې سر وخورې سارې ما یې لړ شه کوی کې سر ښکته کوه او چغه وهه چې د فرعون په سر کې ښکر دی. ستا کار به هم سمي زما کار به هم سمي. دې مطلب دا قیسه ده محض. مفسرین دې لپاره کوي چې انسانانو کې رازدان ډېر کم خلک وي. و چاته کوم د راز خبرې چاته مه کوه. مړ شه خو د راز خبره چاته مه کوه همیشه به کامیابې.
د راز خبره چې تا هر چاته وکړه بس تا ناکامي شروع شوې ده. دا نه دي کول پکار. یو راز دی بس هغه راز کو راز رهنے دو، ضرورت نشته دی خبر. قرآن مجید چې سوی دلته کې فطر الذین فی قلوبهم مرض، دا بعض خلک چې کوم مخالفت کوي د دې خبرو یهود او نصارا سره تعلق دنیایي، دا خپل بچي یورپ کې سبب وي، امریکا کې سبب وي، بلکې ډېر داسې خلک چې کله هغې ته ګرین کارډ ملو شي که نه هی پاکستان ته نه راځي. دا محض زباني چغې دي، دا د شریعت تقاضا نه ده. شریعت مطالبه دا ده چې تاسو به د یهودو د نصاراو مشابهت نه کوئ، هغې سره به دیني ولایت نه کوئ او ځان بچ کوئ د هغې د هر قسم مشابهت. د قرآن او حدیث مطالبه دغه. او دا څلورم کفارو سره دوستی کول دا بیماری ده. پنځم قرآن و سنت باندې فیصله نه کول او د دې نه د اعراض مرض، یعنې سړی بیمار دی د دې خبرې چې قرآن باندې فیصله نه کوي، مطمئن نه دی، حدیث باندې فیصله نه کوي، شریعت باندې فیصله نه کوي. تو دا سورۃ النور کې 48 49 50 دریو آیتونو کې قرآن مجید ذکر کړی دی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. بیا وایي آخر کې افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیہم ورسوله. شپږمه خبره هغې ته وایي آوارګۍ مرض. آوارګي څه ته وایي؟ د یو سړي په زړه کې چې د پردی زنانه سره د زنا خواهش، چې ته مونږ وایو آوارګي کا روگ، د آوارګۍ روگ دی، بیماری ده. دا مونږ ویلی شو چې پرائی عورتوں سے میلان کی بیماری، پردو ښځو سره میلان یو سړي خپله ښځه نه وي خو هغې ته نه مایل کېږي، پردی ښځې ته مایل کېږي، دا هم بیماري ده. دا انسانی مزاج نه دی، دا مزاج کې بربادي راغلی ده. ځکه چې اسلام ستا لپاره کومه ښځه جایز کړې ده ته هغه پرېږدې او بلې پسې ځئ، د دې مطلب دا دی چې ستا مزاج خراب شوی دی. یو سړی چې کله بیماري که نه ته بې نیولي نو ته هغه له ګبین ورکه نه به ګبین ته تریخ وایي. دا ولې د ده مزاج فاسد شوی دی. خو دا کم خلک چې د پردو ښځو نه خوند اخلي، د هغې نه مزه اخلي. مونږ چې کله پی ایچ ډي کوله زموږ استاد محترم الله دې ښه ساتي ډاکټر عبدالقادر سلیمان صاحب زموږ یو ملګری وروانے کو یو زنانه وه چې هر پرسن دا یې به خامخا ذکر کو، کلاس کې به د هغې ذکر شروع کړو، مشره ښځه وه. مونږ به د هغې د خبرو نه خوند اخسته، به ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کولې. عبدالقادر سلیمان صاحب اورېد نو ته ډېر وقارېد. ما ورته دا ولې دي؟ ما ته وي چې یتلذذ بها یتلذذ بها. ما دې ته قرآن ویلی بیا زه پوه شم چې هو دې اشاره دې ده، دا کوم چې مونږ وایو که نه. یعنې بعضې خلک د پردی زنانه خوبۍ دې دپاره بیانوي چې د هغې نه لذت حاصل کړي. دا روحاني بیماري ده. دا روحاني بیماری راځي. مولانا تانوي رحمت الله تعالی علیه داسې د بعضې خلکو قصې لیکلې دي. یو پیر صاحب و، د هغه به خپل مرید لراته ډېر دا مرید یو لور یې لیدلې ده، نو هغه لور باندې لټو شوی ده، ښې نه دي کړي، پردی زنانه سره ستا څه کار ده؟ نو بیا به راته هغې سره کېناسته پاسېده وخت مرید پوه شه چې دا پیر صاحب غریب خراب شو، ارادې غلطه شوې. نو مولانا تانوي رحمه الله لیکلي چې هغه دا چلو که چې هغې خپلې لور له جمال کوټه ورکړه. دا یو دستاور دوا ده. هغه چې به کوم ځای بار ته کېناسته نو لاندې یو لوښی کېښود هغې ته چې بچی ته به بار دی کې کېښه. دا چې انسان یو وخت، دو وخته، درې وخته، 15 وخته دستونه وشي، انسان کې نقاحت پیدا شي، مخ زړ شي، مخ کې زردي راله. بیا چې پیر صاحب راغی نو وایي چې را ماشومه نه ماشوم هغه راوباسله، کټ کې پرته وه، بلکل مړه و، رنګ یې خراب و. هغه وقارېد چې دا خو هغه نه ده، دا یې خو داسې سره سره ننګي و او داسې شونډې وې او داسې پوزه وه او داسې زنه وه.
اکور ته لړ نه ګند یې راوړ ورله ورته یې پیر صاحب دا هم دغه بني ادم دی خو ته په دې ګند مین وې دا د اصلاح طریقه دا مولانا تانوي رحمه الله لیکل یعنی بعضې خلقو کې دا مصیبتي چې هغه د بعضې زنانو نه څه کوي یا نه کوي خو تلذذ وي د هغې په خبرو اترو کې دې وجې نه کم کسان چې د بناتو کلاسونه اخلي که نه هغه ډېر زیات احتیاط کوي نهایت سل په سلو کې د احتیاط کوي ورنه کار ګوره ډېر خرابېږي تجربه به ستاسو زما ډېرې تجربې دي په دې کې خو ما بل ځل هم تاسو ته ویلي دا شی تاسو ما ته مخې ته نه وایي یخې ما تا ته بلا قصې کړې به نه کوو دا وجه د نجي مجالس کې کوو چې تاسو د هغې ریکارډنګ نه کوئ بیا کلاس پاتې شي ډېر احتیاط پکار دی زموږ مقصد د دین مخالفت نه دی د دین د اشاعت مخالفت نه دی مقصد د چا سپکاوی نه دی مطلب لیکن تاسو حدیث ویلی دی چې دا زنانه چې کوي که نه اذهب للب الرجل الحازم دا ګو د ډېر هوښیار سړی چې کوم دی که نه په صابونو خویي یا وچل هم نه رسي مونږ صرف محض د احتیاط خبره کوو دی کې د ډېر احتیاط ضرورت دی یوازې کېدل لاس ملاول شا ټپول بې پردې کېدل مخ ښکاره کول دا ټول مصیبتونه دي دا ټیک دی چې باید سوزونه به جایز وي شرعن بعضې به فقهي لحاظ سره هم جایز دي لیکن اسباب ته بندول د سد ذرایع دپاره ضروري دي دلته زه نه مخ نه باس نه کوم چې دا عورت دی که نه دی ځان له مسایل دي لیکن زمونږ په زمانه کې مخ ښکاره کېدل دا لویه مسله ده هدایه کې لیکلي چې الوجه مجمع المحاسن د ټول حسن مرکز مخ دی خلک چې د کومو څیزونو ذکر کوي او په کوم څیز معینېږي نه ټول په مخ کې دی نو تا چې هغه ښکاره که نو زما په خیال چې کاتر یې خرابه کړې ده او بیا چې زنانه هم داسې کړي چې هغه بند ټن کې بار راوتي د شریعت چې څه اصول دي که زنانه په هغې اصولو بار لړی شي نو کار سمیخ هغه دا چې دا د سرخي پوډر نه کوي دغه اجازت هغې له مه ورکړه چې مدرسې ته ځي او سرخي پوډر کوي ا بالکل د سړي په شان دی و چکړه سوزي بار د هغې لباس دی بړکیله نه ایښ د بیا به کار سمیخ نو بار کیف دا بیماری ده او دا په نارینهو کې بیماری ده قرآن مجید صورت الاحزاب کې د دې تذکره کوي د آوارګۍ روگ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے د پیغمبر بیبیانو تاسو پشان د نور ښځو نه یې ان اتقیتن که چېرې تاسو کې تقوا موجود وي نو تقوا اثر دا پکار دی چې فلا تخضعن بالقول خبرې مه جوئ سټیټ فارورډ خبره کوئ پردي سړي سره بعضې خلک د شریعت باندې عمل نه کوي بل چلوږي دلته زموږ کلي کې یو دی جماعت ګاونډ کې اوسېږي ما چې کله ټلیفون ولګاو نو ما ته یې چېره زه خو نه لګوم مې ولې وي یاره دا ښځو د اواز دی که نه نو ما یې تا جوړ قرآن نه دی ویلی د ښځو اواز یې نه چلو شو ښځه پردي سړي سره خبره کولی شي امهات المؤمنین و صحابو سره خبرې کولې دین به هم بیانو لیکن قرآن چې څه ویلي د هغې هدایت مطابق وکړئ د تقوا نه وایي دا د الله او د رسول نه ځان یو قدم مخکې کول دي دلته سیری کې یو نه هغه جومات کې کمبه نه پرېښوده د ټلیفون ما ورته دا ولې نه پرېږدی ویره تارونو کې د زنانو اواز راځي که نه نو ما یې دا خلک تاسو پورې هسې نه خاندي دا په ځای خاندي تاسو پورې تار په دې کې کوم ځای تار کې اواز کوم ځای راځي عجیبه خلک دی دا فقه هم خلک غلط وایي که نه چې بانګ ولې نه وایي بانګ په دې نه وي چې اواز عورت دی د ښځې اواز عورت نه دی چا چې د ښځې اواز عورت عدم ثبوت هم دی بل دا چې ښځې خو د جمع مونځ نشته په هغې باندې څه له بانګ وایي اوس اصل وجه نه ښي او جعلي وجه وښیي بیا به اعتراضات راځي درست وجه دغه دا چې په هغې د جمع مونځ نشته دی که راځي نو منې کوی ما جدا خبره ده بانګ به هغې له نارینه ویلي ځان له د زنانه او جماعت جواز خو شته لیکن
معمور به خو نه دی د زنانو د جدا جمع جواز شته د هغې نه انکار نشته لیکن معمور بها خو نه دی د ښځې دپاره د جمع د مونځ ځان له حکم نشته شریعت کې که وکړي نو جایز دی فقهي لحاظ سره هغې ته چونکې د اذان ضرورت نه پېښېږي اوس خامخا موږ له یو غلطه وجه ښیو بیا به د باندې اعتراض راځي بیا جواب راځي درست خبره کوئ د ویښ نه سمه خبره کوئ چې په هغې اعتراض نه راځي نو تاسو خبره مه جوئ یعنی کمې خبرې چې خاوند او ښځه یو بل سره کوي د مینې او د محبت پردي سړي سره احیان خبره نشته دی خبره اوږدول نشته دی فلانی شته نه بس خبره ختمه دا دی چې د ورسره تفصیل شروع کړي چېرې سهار تلو پینډۍ ته ټلیفون یې کړی وخت یې ویل چې ماښام به راځم هېڅ ضرورت خبرې اوږدول پردي سړي سره نشته د ښځې یس نو کې جواب وکړه بس خبره ختمه نو زمونږ د خلکو دا کوم چې بیماران یې مونږ وینو هم ګورو هم اورو هم مونږ نه خلک تپوسونه هم کوي دی چې د ښځې اواز اوري که نه اوس خو چینیان ښه دي تکړه دي هغې د سړي اواز هم د ښځې اواز ته کنورټ کوي خلک پې شرموي بیا ته چې موبایل باندې وکړې نه هغه د ښځې اواز راځي نو دا غریبانان وایي چې که نه ما ښځه ومونږ ته اواز باندې بیا څه کوې دا هغه بیماري ده دې ته د اوارګۍ روغ وایي او دا خفه کېږي هم خو دا باشره خلک چې که نه دې کې دا مرض ډېر زنانه کې چې بازار کې ګرځي نه ته به ګیرو والا کتونکي ډېرې په مقابله د وي ګیرو ډېر لوی ظلم ده پکار دا دی چې مونږ کې هغې کې فرق وي زمونږ کردار دې سم وي مونږ دې قرآن باندې عمل وکړو چې مونږ د نظر ښکته وساتو خو زمونږ خلک دا نه کوي فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض کني تمه به ولري هغه سړی چې د هغه په زړه کې میلان دی پردو ښځو ته 22 وقلن قولا معروفا او معروف وینا کوئ قرآن دا سيزونه ښودلي دي سورة الاحزاب کې شپېته آیت کې فرمایي لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدینة لنغرینک بهم که منافقان منې نشو او هغه کسان چې د هغې په زړونو کې میلان د پردو ښځو ته او هغه کسان چې هغه پراپیګنډې خوري په مدینه منوره کې موږ به تا په دې باندې مسلط کو سورة الاحزاب آیت 60 دلته کې د مرض معنی ده د اوارګۍ روغ پردو ښځو ته میلان دا بیماري ده او دا به ځان وباسل پکاري دې سره کمپرومایز نه کوو دې کې دا سوچ پکار دی مونږ به تاسو کتلي د سټاپونو کې کم کسان چې سکول ټیچرز دي یا کالج ټیچرز دي یا یونیورسټي ټیچرز دي د دې دا ذمہ داري جوړېږي چې دوی خپلو شاګردانو کې د دې نفرت پیدا کړي زمونږ کالج چې و خیر آباد دلته کې به دا مرض ډېر و دې کلو کې تاسو وګورئ سټاپونو کې د چوټۍ وخت چې شي د زنانو د راتلو دا سټاپونه ټول ډک شي دا غیرت زمونږ کم ځای ته راغلی دا ډېر لوی ظلم دی هغې صحیح کوي یا نه کوي ځان له مسله ده موږ له دا یو مجاهده پکار ده چې دا کشران پویول پکار دي زما دې کې دو ټوک یو مختصر خبره ده چې که یو بني آدم زما خور ته یا زما ښځې ته یا زما لور ته داسې کېناست په ما به څه تېرېږي د یو سړي دپاره چې هغې کې انسانیت وي دا خبره کافي ده دا عام کول غواړي دا خبرې دا ټول پلونه مونږ ډېر خلک داسې دی منځګزار خلک باریش خلک چوټۍ به وخت کې خامخا نیر ته وځي کټ کې به ناست دی څه مقصد دپاره د رسول الله وسلم مقصد یې نه دی مخې ته یخي صحابه کرام ولیدل رسول الله وسلم چې دی په لارو کې ناست دي رسول الله وسلم وفرمایل چې تاسو لارو کې مه کښېنئ هغې وي مونږ لابودي ده زمونږ خو دوکان نه پخوا خو دوکان داسې نه و چې کوم زمونږ دوکان دی خو څه ټوکری به ورسره وه څه ټاپري ماپري به وه په هغې کې به یې شی ایښی و ګرځېده را ګرځېده وه په هغې به زنانه هم راتلی هغې فرمایل چې لابد لنا زمونږ خو تجارت دغلته کې دی مونږ څه وکړو نو هغه فرمایل بیا د لارې حق ادا کوئ د
لارې حق سره د لارې حق دا چې لار به نه تنګوي تجاوزات چې کوم دي دغه لرې کې. دویم غض البصر نظر ښکته ساتل سړی مجبوره دی او خامخا هغه ضرورت دی نو غض بصر دی کوي غض بصر نظر دی ښکته ساتي. ښکته ساتلو دا مطلب نه چې دی اوس د زیز ملان دی ګوري دا پاک دامنه مراد نه دی پاک دامنې راولي دا ضروري خبره په دې پویول پکار دی معاشره کې بد اخلاقی چې پیدا شي کار ډېر خراب شي. نن سبا کار ډېر برباد دی. د هغې وجه دا چې موبایل ډاکټر اشرف زموږ یو دوست دی لا کې هغه ماته چې ډاکټر صاحب اوس کار ډېر خراب دی. ما یې څنګه د هغه ځان له انداز دی پخوا به د هلک او جینۍ چېرته کې په خادی کې شریک شو چېرته چېرته کال کې یا 2 کاله پس به چېرته خادي وه نو یو بل به خلکو ولید ګیدرنګ به وشو. اوس خو مصیبت دا دی چې هر چا سره موبایل دی د جینۍ پلار سره ناستې روټۍ هم خوري د میز لاندې چې کوم دی میسج کوي دا حقیقت دی. شعور بیدارول پکار دي بلکې زنانه ولا ماشومان ولا ترکه میں چاہے واده شوی نه بلکې ښځې ته څه ضرورت دی د موبایل هېڅ ضرورت نشته. ولې د هغې پاک دامني په هغې تار تار کړی شي خلک به یې تنګوي نه دی پکار زنانو سره موبایل. دا تنګ نظري نه ده قوم چې کوم دی هغه ذهني نابالغ دی رف استعمال کی د موبایل لہذا نه دی پکار. دا د یو ډېر هوښیار سړي خبر ده چې هغه لا کې پروفیسر دی ډاکټر دی هغه وایي چې خلک دا حرکتونه کوي دا ناجایز دي. اوس د نه څوک خبرېږي نه ټلیفون کوي خلک بس میسج وکړي میسج باندې کار کوي. خو دا چې زموږ نوی نسل او زموږ لوی خلک زموږ شکور صاحب دی بسم الله ولا هغه یې مونږ یې شرمولی یو دی خو واړه خو به خود شرموي یې مونږ لوی یې شرمولی یو واړه خو به خود شرموي. دا ډېر د فتنې دور کې مونږ ژوند تېرو دې کې پاک دامني دارنګې د نگاه د نظر حفاظت دا ضروري شوي دي ورنه بدکاری به زموږ کورونو ته دننه راننوځي. یو قوم کې چې جرایم دومره ډېر شي دا کوم چې مونږ کې کومه ریشو سره ډېرېږي زموږ ځای ګورې بیا ځمکې د پاسه نه دی ځمکې د لاندې دی. د دې اومه معنا هغه دی پس همتي او بزدلي. سورة محمد آیت 60 فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. یو محکم صورت نازل شي دا و تفسیری واخلا یعنی چې پای کې د قتال ذکرې نو ته وینې هغه کسان چې د هغې په زړونو کې پست همتي ده بزدلي ده ګوري به تا ته داسې لکه چې په هغه باندې بېهوشي راغلي د مرګ یعنی یو سړي باندې چې د مرګ بېهوشي او غش یې تاریکي که نه دی به تا سره بق بق ګوري ولې بزدل دی اقدام کول نه غواړي د الله په لار کې شهادت ورته ګپ لګي. دلته کې پس همتي سورة محمد آیت 60 اتم بغض او کینې ته چې کوم دی ویلی شي مرض. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. آیا ګمان دی دا خلکو چې د هغې په زړونو کې بیماري ده دا څه شي بیماري ده مفسرین دلته لیکي دا د بغض او د کینې بیماري ده دا منافقین دي. آیا د هغې خیال دی چې الله به د دې کینې نه راوباسي ادغان دغن بغن دا کینې ته وایي. سیاق چې کوم دی دلالت کوي د دې خبرې چې د مرض معنا دلته کې څه ده کینه. دا ته معانی قرآن مجید کې استعمال شوي دي د مرض. سورة محمد آیت 29 دا ته معانی شوي دا ته واړه معانی چې مونږه کوم ځایونه لیکلي دي هغه دی الوجوه والنظائر د مقاتل بن سلیمان د هغې صفحه 18 دویم وجوه القرآن د حیری
صفحہ 372 نزهة الاعین النواظر دا امام ابن الجوزی دے داغے صفحہ دا 544 الوجوہ والنظائر دا امام دامغانی صفحہ 415 مفردات دا امام راغب او زاد المعاد دا آیت آخری ټوکړه دا فزادهم الله مرضا او داغه وضاحت ما کړی دی چې دا بیماری دیتا د خپلو بد عملو د وجې او د بد پرهیزۍ د وجې رسېدلې ده. ته دې اصل بیماری حسد وا کدی حسد پرېښوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دی اگر چې بني اسماعیل کې پیدا شو مونږ بني اسحاق یو ته حسد نور څه وجه نشته ده. په دا حسد دا وجه چې دا زما امام وي او زما امام نه وي که نه او دا زما استاد داسې وي او ستا استاد داسې وي. دا حسد نن هم ډېر زیات دی. یعنی دلیل ته خلک نه ګوري چې دلیل چا سره دی. بس زما استاد او ستا استاد زما امام ما هېڅوک ونه لیدل چې هغه دا ویلي چې امام شافعي زمونږ امام دی. ولې زمونږ امام نه دی؟ دی زمونږ امام. ٹھیک ده اتباع د امام ابو حنیفه رحمه الله کوه خو تا خو بالکل امامت نه وباسه. یا د بل کلي امام دی د بل کلي امام دی دا زمونږ امام نه دی که ده ویلی ما به منلی دې باندې بنیاد فرقواریت جوړېږي. نو دا حسد و بني اسماعیل کې پیدا شه رسول الله وسلم ستاسو ترزوی دی دستو بازو شی دی یو بل د دې لکه حسد هغه راغی او بیا د هغې حسد دی علاج نه کو بلکې د هغې مخالف کارونه به کول. مثلا یو سړی سارے مالې چې اس کی ګرمه ګرمه بیا ورپسې سر ووینځي ښه په یخو اوبو باندې څه چل به وشي؟ بیمار به شي. یا یو سړی هغه جنسي تعلق ساتي کورواله سره بس د فارغېدو سره ولامبي د خلکو ورته غلطه مسله ښودله چې ته دغه شان ګرځې نه بیا فرښتې خیرې کوي او ځمکه ګناهګارېږي او هېڅ نه کېږي څه کېږي به دی ته حدیثونه نه دي ویلي چې کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په اوله حصه کې خپلو ښځو سره تعلق وساته سهار به لامبل بلکې روژه کې هم داسې کړو چې د شپې جنسي تعلق ساتلی دی او سارې د پېشمني کول نه وروسته بیا لامبلې. بس غلط یو شی شروع شي یو غلطه مسله شروع شي. اصول دای طبي لحاظ سره چې کله انسان جما وکړه او حرارت غزیري نه دی یخ شوی او دی ولامي نه دی بیماریږي. دا ټول خلک زمونږ چې بیماری دا په دې وجه بیماری نیک عمل کوي خلک ته خبرې دا مطلب نه چې ته په میاشته میاشته غسل کې اوسېږه خدای هم نه مطلب چې فراغت سره ته فوراً لامبه هغه غلطه طریقه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده بلکې دا صحیح بخاري وګورئ چې ډېر کله دا داسې شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو امهات المؤمنین سره یو ځای شوی دی لیکن د یو د بل په منځ کې غسل نه دی کړی. سار کې د ټول نه یو غسل کړی. د دین چې کومه منبع ده د هغه ځای نه دین زده کوي. طبي لحاظ سره دا یو خبره شته دی او ورته مونږ وښیو هغه دا چې کله یو سړی دوباره جما کول غواړي نو بیا لیکي طبیبان چې دا سړی دی داسې وکړي چې د حرارت غزیري ختم شي نو دی د ګرمو اوبو تړمو اوبو باندې خپلې مغانې او اله تناسل ووینځي. دې نه وروسته استنجا جدا څیز ده. استنجا کې مقادم داخلي ته خامخا پکې دغه شی دی اوس استنجا خو طلب النجوة ته وایي. دا سیز چې کوم دی زاد المعاد چې تاسو وګورئ د حافظ ابن قیم نو هغه وایي دا سیز اجود دی. اجود دا مطلب چې دا سړی بیا جما ته تکړه کوي خو هغه هغې چې حرارت غزیري طبعي حرارت چې کوم دی دا ختم شي هغه هم کم سے کم یو نیمه ګنټه په کم 2 غنټې ټایم لګي. دا غلط سیزونه دا مخه یې خلقو ته شرعي چې څه طریقه ده هغه طریقه باندې کار کوي جون بځان باندې لنډول تنګول نه پکار. نو دا بیماری اوس موږ ځان له پخپله پیدا کړه اوس چې علاج یې نه کوو دا به نور ډېرېږي. داسې قسمه سیز چاته شروع شوي
اینا لپاره ښه دا چې ځان له تاسو حب ازاراقي واخلئ. حب ازاراقي اجمل دواخانې والا واخلئ. ماسوتن ته یو ګولۍ خورئ د هغې نه حکیمان له پیسې مه ورکوئ په زرګونو روپۍ په مشکله 40-50 روپۍ باندې به وشي. ماسوتن ته یو ګولۍ خورئ بس ټیک ټاک وي مثلا. خو پرهیز پکار نو دا خو مونږ د یو څیز دپاره علاج خوښ. قرآن چې کومه بیماري وایي نو هغه دي کې د نفاق بیماري ده او د هغې وجه حسد دی. اوس پکار دا و چې دوی د حسد علاج کړی دی. دوی د حسد علاج ونه کو بلکې مزید یې دشمني شروع کړه نه بیماري دې حد ته ورسېدله چې زړه کې تور داغ پیدا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق. هغه تور داغ چې کوم دی هغه خور شو. په دې وجه دوی اوس دین ته نه راځي واپس. دا وجه دغه ده. فزادهم الله مرضا دا دعا نه ده. خلک وي دا خیری دی الله چا نه خیری کوي دا خبر ده. نو زیات کا الله دی له مرض یې دی علاج نه کو بے فکر نو الله ول بیماری سیوا کړه. ادي لپاره عذاب علیم دی. علیم باندې ان شاء الله آینده اتوار ګورو کا ټایم ہو بما کانوا یکذبون په دې وجہ چې همیشه به دروغ ویل. یقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.